بسم الله الرحمن الرحیم. دا کتاب د زم په لاس کې سامعین کرام والعلل دی. علی ابن مدینی رحمه الله، عبدالله بن جعفر السعدی المدینی. تاسو ته مخکې ما یو مدنی دی، یو مدینی دی، یو مداینی دی. مداینی هغه ته وایي چې هغه مداین صالح ته اشاره ده، هغه علاقه. او مدنی هغه ته وایي چې په مدینه کې 15 کاله پاتې شوي یا د مدینی وي. 15 کال نه چې کم پاتې هغه ته مدنی نه وایي. او بل چې د مدینی چاته وي دا قریة المنصور ده. دا د عراق په میس کې چې دی او بصرې په میس کې یو کلی دی، هغې ته قریة منصور وایي، نو هغې ته مدینی وایي. وګورئ انصاب العرب امام سمعانی دی 161 کې پیدا دی او 234 کې دا عالم وفات دی. اوس دی باس کوي په 30 نمبر کې او صفحه نمبر دا څه دی 43 که 45 وی چې وکان اصحاب عبدالله او هغه ساتیان مرګري عبدالله یعنی شاګردان د عبدالله ابن مسعود الذين يقرؤون بقراءته چې هغه به د قرات مطابق قرات په کو یعنی تقلید به د په قرات کو او یفتونهم هغه ته به فتوا ورکولا. ګوردا محدثین دی ګورا مطلب د تقلید کوي لکه بقوله د په قول مې فتوا کا و يذهبون مذهبه او د په مذهب روانو لکه دا محدثین ګوري خاصه فقها نه ګوري تقلید شخصي دو کوي. هغه څوک لکه القمه بن قیس چې دا لوی محدث دی، اسود بن یزید دویم، درې مسعود بن اجدع. اجدع معنی کانکټه مته اجدع مته کټاو بیا به دته اجدع نه وي. عمر فاروق رضی الله عنه د په شانتی کارت کې بیانوم بدل کا عبدالرحمن مسروق بن عبدالرحمن کا اجدع پرخه. اجدع معنی څه یعنی ناکټ صحیح کنه. نو اجدع دی، اجدع څه ته وایي چې دای کټوي لکه. نو دا به بیانوي پکې یعنی مطلب په نادره کې چې دی د نومي بدل کړي پلاقه. و عبیده سلمانی دی، بل عمر بن شرحبیل دی او بل چې دی حارث بن قیس دی. سته هؤلاء عدهم ابراهیم النخعی. دا شپږ کسان دي چې دا شمار کړ دی امام ابو یعنی ابراهیم نخعی رحمت الله علیه. امام ابي رحمت الله دا 96 کې وفات دی. دا هغه امام دی چې دی او حسن بصری نور ائمه د حجاج بن یوسف نه پوه شو پټ شو لکه. حجاج بن یوسف د مظالم نه دومره تنګ شو دی تبا د اصحاب المتوارین وی لکه. او په دې امام ازدی کتاب لیکل دی و هغه علما چې هغه متوارین پټ شو دي چانه د حجاج بن یوسف د مظالم نه یو پکې ابراهیم النخعی لکه. او دغه چې زمونږ یو استاد چې دی هغه هم داس مزان تک شو د بټو په دور کې هغه په مری کې مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه. نو په مری کې په جیل کې چې پته ولګي بټو مړ شو هغه پاسه 2 رکعات وکړو. شکریہ مزدا کې شیخ غلام الله خان رحم الله علیه رحمتا واسعه. بل نمبر کو قال دیوی علی ابن مدینی وکان اصحاب عبدالله او هغه مرګري ساتیان شاگردان د عبدالله ابن مسعود الذين يقرؤون الناس بقراءته چې خلق د قرات د قرات کا یعنی مطلب تمرا یعنی تقلید به کا ويفتونهم او فتوا کړه سته. وکان اصحاب عبدالله الذين يقرؤون جو قرات کړه دغه تابعداري کوله او دا فتوا کې هغه شپږ کسانو تقلید شخصي کا. ګوردا محدثین ګور تقلید کوي. ادا ثابتوم د علل ندی علی ابن مدینی چې دا لوی محدث دی. نمبر هغه شپږ کوم القما بن وقاص الليثي، دویم اسود، دریم مسروق. يعد هؤلاء سته بعد هؤلاء سته پس دې شپږ کسان. وکانه عالم اهل کوفه باصحاب عبد الله او دا د عبد الله بن مسعود په ساتیانو کې په مرګرو کې او په شاګردانو کې دا اعلم بالکوفه کوفه کې غټ علماء او طریقتهم مذهبهم او دغه په طریقه مانیو دغه په مذهب مانیو. هغه څوک بیا ابراهیم نحی او شعبی بن شراحیل. شعبی پیژنې د باس دستو ورستو کومه لکه الا مقدم الشعبی کانا یذهب مذهب مسروق. امام شافعی با چې د میلان وکاو په مذهب د مسروق باندې لکه او یاخذ عن علی او روایت په د علی نه غسته او اهل المدینه و غیرهم اهل مدینه او غیرهم چې کوم یغونا وکان ابراهیم نحی چې یذهب مذهب اصحاب هغه د عبد الله بن مسعود په اصحاب په مذهب اصحاب عبد الله هؤلاء دا کسانو دغه کسان. ورپسې بیا وی کان ابو اسحاق و ابو اسحاق و سليمان الاعمش. سليمان الاعمش اعلم اهل کوفه، دا غټ عالم په اهل کوفه کې دا یذهب بعبد الله و طریقه دوم د مذهب د عبد الله اختیار کړو تقلید کاو د طریقه معنی والحکم بعد هذین اور حکم پس دونا. وکانه سفیان بن سعید عالم الناس بهذین
او سفیان سوری چې هغه غټ عالم په خلکو کې بهازین د دوی دواړو په علم باندې و به حدیثهم و بطریقهم ان کې حدیث او دغه په طریقه باندې غټ علم لاره وکانه یحیی بن سعید قطان چې د جرح او تعدیل امام دی 198 کې وفات ته ها یحب سفیان دو محبت کا اساتذ سفیان سوری سره و یحب هذا الطریق او دارنګ محبوب اسات الله محبت به کو دغه طریقې سره ولا یقدم علی احد او په دمان به سوق مخکې کو نه لقا